السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو اوریدونکو مسلمانانو، منګ او تاسو چې کوم دینو مسلمانان یو او مونږ ایمان راوړی په الله رب ذوالجلال باندې او کلمه توحید چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله ده. دا کلمه مونږ ویلې ده او مونږ په دې کلمه کې دا اقرار کړی دی چې مونږ به د الله تعالی حکم منو او په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به منو، یعنی د الله او د الله د رسول تابعداري به کوو. چې مونږ دا کلمه ویلې ده او مونږ مسلمانان یو، بیا زمونږ لپاره لازم او ضروري خبره دا ده چې مونږ د اسلام څومره احکامات دي هغه مونږ وګورو او هغه مونږ معلوم کړو چې الله رب ذوالجلال په مونږ باندې څومره احکامات، یعنی مونږ ته څومره حکمونه کړي دي د څومره عبادتونو، که هغه مالی عبادتونه دي که هغه بدني عبادتونه دي، چې مونږ هغه په صحیح طریقه باندې ادا کړو او دغه شان مونږ خپل عقیده برابر کړو. د عقیدې سره چې څومره څیزونه تعلق لري چې د هغې مونږ کوشش وکړو چې هغه برابر کړو او صحیح عقیده جوړه کړو خپله. نو د هغې دپاره به مونږ وخت په وخت باندې انشاءالله د دې پیج نه مختلفې ویډیوګانې اسلامي دا به کوو، دا به شیر کوو. نو ستاسې په خدمت کې به دا درخواست وي چې تاسې به دا ویډیوز ګورئ، ځکه چې موږ مسلمانان یو، د مسلمان دپاره لازم دا ده چې دی دا ویډیوز یعنی که هغه په کتاب کې وي او که هغه د یو عالم نه په اورېدو سره وي، خو په اسلام باندې ځان پوهه کول پکار دي، په قرآن باندې ځان پوهه کول پکار دي. نو نن سبا خو کتابونه کتل ډېر مشکل دي، هر سړی کتاب نشي کتلی، هغه د ټایم نه میلاویږي. خو موبایل خو هر یو سړی استعمالوي، موبایل خو هر یو سړي سره موجود دی، که هغه ځوان دی که بوډا دی که مشر دی که کشر دی، بلکې د زنانو سره اکثرو زنانو سره موبایل یې وي. نو ستاسو په خدمت کې به دا درخواست وي چې دا ویډیوګانې په مخ کې شیر کوئ، ځکه که یو سړی په دې باندې عمل وکړي او هغه ته پکې څه زده کړه وشي او په اسلام په یو حکم باندې پوه شي او د الله تعالی یو حکم ومني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه چې دی نو هغه په خپل ژوند کې راولي، نو په هغې به موږ او تاسو ته پوره پوره ثواب میلاوي. نو مهرباني به کوئ دا ویډیوز به ګورئ، مخکې به شیر کوئ او په دې باندې به د عمل کولو کوشش کوو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. اوس به موږ د عقیدې نه شروع کوو چې بنیادي عقاید د اسلام کوم دي. په هغې کې لومړی ایمان مفصل دی. ایمان مفصل دا دی: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ترجمه د ایمان مفصل دا ده چې آمنتو بالله، ایمان مې راوړی په الله تعالی باندې، و ملائکته او د هغه په فرښتو باندې، و کتبه او د هغه په کتابونو باندې، و رسوله او د هغه په رسولانو باندې، والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې، والقدر خیره و شره من الله تعالی او په تقدیر چې د الله تعالی په ښه او په بد تقدیر چې د الله تعالی د اړخه دی، والبعث بعد الموت او د مرګ نه پس په ژوندي راپورته کېدو باندې. یعنی دا د اسلام بنیادي عقیده ده چې په الله باندې ایمان لرو، د هغه په فرښتو، په کتابونو او په رسولانو او په آخرت باندې او په خیر او په شر باندې چې دا د الله د طرف نه وي او د قیامت نه وروسته په راپاڅېدو باندې. بیا دې نه بس ایمان مجمل دی. ایمان مجمل دا دی: آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب.
ترجمه د ایمان مجمل دا ده آمنت بالله ما ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې کما هو باسمائه څنګه چې هغه خپل نومونو او صفاته او خپل صفاتونو سره دی وقبلت جميع احکامه او ما قبول کړل د هغه ټول حکمونه اقرار باللسان په جبه می اقرار وتصديق بالقلب او په زړه می یقین دی نو دا شارټ غونډې ویډیو په دې کې موږ د اسلام هغه بنیادی عقیده چې هغه په ایمان مفصل او مجمل سره واضح شوی دي موږ هغه ذکر کړی او ان شاء الله وخت په وخت موږ دا ویډیوګانې کوو او زمونږ به په دې ویډیوګانې کې د اسلام د بنیادی احکامات د مونځ طریقې د زکات دارنګه چې کوم دینو د حج او نورې مسلې شرعي چې څومره مسلې وي انسان ته په ژوند کې او په روزانه بنیاد باندې هغه مخې ته راځي نو ان شاء الله هغه به راوړو ستاسو په خدمت کې به دا درخواست چې دا ویډیوز به مخکې شیر کوئ جزاک الله خیره